السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو د نوخار نظامپور حوالی سره به خبره کومه چته چې د غیر یقیني کشیدګۍ او خطرناکي خانه جنګۍ صورتحال هغه جوړ دی او د هغې درنې وریځې په ټول نوخار باندې راځوړندې دي او د تېرو څو ورځو نه نظامپور علاقه کې د خانه جنګۍ صورتحال دی. د مونږ په دې باندې مسلسل خبره کړې ده چې دغلته د غیر قانوني چې کوم ګولډ مایننګ کېږي، د سونې چې کوم مایننګ دی او هغې سره تړلې د که سالانه وایو نو د اربونو کربونو روپو معیشت دې سره تړلی دی او هغې کې ډیزل دي او هغې کې نوره مشینري ده او هغې کې یو ډېره لویه دنیا په دې کې لګیا ده. نو دا خبره مونږ کړې وه چې داسې وخت را روان دی چې په دې باندې مکمل طور باندې دلته به د خانه جنګۍ صورتحال یو دا خلک چې کوم کارنده خلک دي، ښه شهرت والا خلک، هغه به د دې علاقې دا علاقه پرېښو باندې مجبوري. یو ډېر لوی تعداد کې خلک هغه زه به دا ووایم چې څه پنجاب ته تللي دي، څه اسلام آباد کې دي، څه د نوخار په مختلفو حکیم آباد او نوخار کینټ او دې علاقو کې میشته شوي دي او ډېر خلک په دې باندې سوچ کوي ځکه چې هلته کې کوم صورتحال دی نو مسلسل پکې ډزې وي. دا پته نه لګي چې ګولی هوایي ګولی چې هغه کوم ځای کې پروت وي او د چا اجل به هغې نه مقرر وي. او اوس خو صورتحال دې ته راغو چې مذهبي منافرت صورتحال هغه هم پکې اختیار شوی دی. د نظامپور سونې غیر قانوني چې کوم مایننګ دی نو په دې کې د څه وخت مخکې دې کې باقاعده لیز وشو، ټینډر وشو او هغه یو کمپنۍ ته د دې لیز میلاو شو. نو هغه کمپني موږ ته چې کومه اطلاعات را رسي نو هغه دې ته کار ته اډو پرې نښی شوه او هغه لیز مکمل طور باندې ناکام شو. موږ ته چې پته ولګېده نو هغې کې مکمل ټولې ادارې لګیا دي چې ځکه چې داسې رواني او جنګونه یې پکې او بس هر یو سړی لا ستې او خپله حیثیت یې نه راوباسي. نو دغه چې کوم زمونږ په دې ملک کې اشرافیه ده او کوم نظام دی نو هغې ته د دې فایده ده. نن د جمعیت علما اسلام صوبایي رهنما او سابقه تحصیل او صوبایي امیدوار مفتي حاکم علي دې حوالې سره نوخار پریس کلب کې پریس کانفرنس هم باقاعده وکړو. هغه د دې مطالبه وکړه چې چونکې دې ټایم کې صورتحال ورځ په ورځ هغه خطرناک کېږي او د دې حکومت ذمهداري دا جوړېږي چې کوم دلته لیز شوی او باقاعده یو ټینډر شوی دی، نیلامي شوې ده، نو هغه نیلامۍ خپلو احکاماتو ته دې عملي جامه واچوي او هغه کمپنۍ ته چې هغې باقاعده د دې کوم کاروایي وه هغه کړې وه نو هغې ته دې دا لیز میلاو شي. دویمه خبره یې دا وکړه چې دا معامله ورځ په ورځ خرابېږي، سنګینېږي او د دې اثرات هغه به نه صرف دا چې صرف د علاقې پورې محدود وي، دا به ټولې صوبې ته هم خورېږي او پورې پنجاب ته به هم دا صورتحال رسي ځکه چې دغې نه اوس ابنای هرمز جوړه ده او مکمل یو په زرګونو خلک په دې کې لګیا دي او هغه معیشت د هغې خو دلته کې کاروبار شروع دی. سونا چې کوم ځای کې ډیزل، سونا، تیل دا شی وي نو هلته امن هم نشي راتلی، هلته جنګونه او د ټولو نه غټه ناکامي د حکومت او ریاستي ادارو پکې دا ده چې خپل چې کوم اقدامات دي چې کومه خپله قانوني کار یو کړی دی هغې ته عملي جامه نه اچول. مفتي حاکم علي د دې مطالبه وکړه چې زر تر زره دی دا متعلقه چې کومه کمپني ده هغې ته حواله شي. او دویمه خبره دا چې مونږ به ډېر زر دې حوالې سره د هغه علاقې خلکو او بیا د نوخار چې کوم عمایدین دي، مشران دي، هغه که سیاسي دي او که سماجي دي، نو دغه خلک به مونږ راغواړو، یو باقاعده ګرینډ جرګه به کوو او د دې جرګه کې به بیا مونږ فیصله کوو، عوامي فیصله چې دا دومره قومي معدنیات ولې داسې لوټلی شي. د دې په نوخار باندې څه اثر دی؟ نوخار ته تر اوسه فایده سره رسېدلې ده. د تېرو 5-6 کالو نه صرف د دې نه علاوه چې یو څو محکمې هغه پکې مالامال وي او اوس خو د ټولې صوبې بلکې ټول پاکستان د بدنامۍ دا معامله باعث جوړېږي. زه دې سره خبره کومه دا تر اوسه پورې خو دا معامله څو میاشتې مخکې پورې دا شروع وه، دلته مایننګ هم کېدو، دلته خلکو کارونه هم کول، خو ډېره زیاته چې کومه هغه خرابتیا وه او صورتحال کشیدګي
دا شیزونه پکې نو. زه په دې باندې ما نن هم ملګرو سره خبره کوله په پریس کلب کې چې یاره دلته کې صورتحال دا و چې لا خو د دې افسران هغه ټایم دغه فهم او بصیرت والو عقل ورکې دانشمندي وه او لا بیا نور حکومتي سطح باندې د دې داسې عواملو لا مقامي څه عواملو. خو زما خپله تبصره ده دلته جي جواد خان وخت تېر کړی او زه دا وایم چې پولیس هم محفوظ او دغلته کې خلک هم او پولیس هم او ټولې محکمې او هغه شی چې شیز هم چلېدو. مطلب دا دی د معامله خپله د قانوني ادارو نه دومره خرابه شوې ده چې هغه اوس راټولولی نه شي او چېرته د کرنل په نوم چېرته د چین په نوم چېرته د بل ملک په نوم باندې اکسیجن یې ورته چې یو کوشش دا کوي چې جامه ورته واچوو چې دا دنده شروع وي. نو د دې علاج بنیادي طور باندې زما چې کومه خبره ده نو هغه هم دا ده چې د دې علاج هم دا دی چې فوري طور باندې د دې قانوني طور لیز وشي او د دې نیلامي وشي. دا قومي اساسه ده او دا داسې اساسه ده چې د دې صوبې معیشت هغه پې بدلیږي. بیا دې ضلعې کې چې دا کم صورتحال دی نو د دې ټول انفراسټرکچر په دې باندې جوړیږي. د دې ته رنګ ورکېدی شي خو څوک یې کوي؟ دلته خو پاکستان ولوټلی شو، دلته ستاسو غرونه هغه د کولو نه د کاڼو نه د معدنیاتو نه خالي شو او نن پورې د خلکو ته پته ونه لګېده. مونږ صرف په کتابونو کې ویلي چې قدرتی وسایل سے مالامال ہے. نو قدرتی وسایل سے مالامال جمله چې به مونږ وي نن تاسو ته ښکاري په سیندونو کې په غرونو کې ځکه چې سوشل میډیا راغله او دا تر اوسه پورې پټه به لوټلی کېده. نو کتاب کې هغې خو جوړه کړې وه خو په خلکو یې اثر نو. نن هم په دې خلکو باندې د دې اثر نشته او د هغې اثر الټه خطرناک را روان دی ځکه چې د کورونو نه جنازې وځي، وینې پې تویږي او صورتحال انتهایي خطرناک هغه جوړ شوی دی. نو صوبایي حکومت له د هوش نه کار اخیستل پکار دی او فوري طور باندې په دې باندې اقدامات هم او دغلته بیا داسې افسران تعینات کول غواړي چې هغه فرض که دا شی تاسو یې نه کوئ نو هغې کنټرول کولو والا افسران دې له پکار دي، نه داسې افسران چې هغوی نه معامله دومره ګنده شي چې سیخه مو سوځي او کباب مو سوځي او بیم خور شي او تبعی مو کي. نو نن خو دا صورتحال جوړ دی چې مشرانو به ویو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. نو سیخه مو سوځېدو کباب مو سوځېدل او بیونو یې خلکو تباه کړل، لاشونو او جنازو او د تباهۍ په صورت کې او خانه جنګو په صورت کې. نو زه به بیا ووایم چې دغلته افسران هم داسې پکار دي چې هغه تجربه کاري پروفیشنلیزم یې پکې هغه معاملات هم کنټرول کولی شي او پولیس سره او پولیس سره او حکومت سره او په دې ټول چې کوم نظام سټیک هولډر دي چې هغه ټولو کې کار کول او ټول ځان سره چلول او معاملات دې حد ته نه راوستل چې پکې جنازې اوچتې دي. نو دا وجوهات زما مشرانو له لټول هم پکار دي، دا د پولیس مشرانو هم لټول پکار دي چې آیا دا څه وجوهاتو کمې غلطیانې وشي چې نن دغلته خلق جنازې اوچتوي او مزید چې کومه خون خرابه ده نو هغه د دې نوښار پوره نوښار باندې د هغې خون خرابې وریځې هغه ګرځي او د خطرناک